ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن حديث كتاب الله، فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق الله خالقنا العلي العظيم. در الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد الصنع دي فاكر دي قال الله جل جلاله عما نواله فقرآن عظيم فاكي فارون پنځه قسم وخړل په هغه فرشتلا جلا په فرشتو په ټولیانو باندې د هغه پنځه قسمو وجه داوه چې الله جل جلاله ودغه انسانانو ته دا یقیني ورمعلوموله چې الله جل جلاله ته به خامخا ورځ پیښیږي. اوس د نبی علیه الصلاة والسلام نه تسلی لپاره نبی علیه الصلاة والسلام کافرانو به انتها ډېر تنګولی، ډېر به زیرولی، ډېر به ستړی کولی، ډېر سوالونه پوښتنې به ځین کولی، داسې سوالونه داسې پوښتنې به ځین کولی چې هغه به نبی علیه الصلاة والسلام به حق اریان ورته پاتې شو دا ورته څنګه سوال کوي. ولې یو راځي نقل یو راځي عقل. عقلي دلیل جلا شی دی، نقلي دلیل جلا شی. نقلي دلیل ودغته وایي انسان وایي زه لمونځ کوم څه لیکي په دې واسطه باندې کوم الله په قرآن پاک کې فرمایي اقیم الصلاة تاسې لمونځونه دا نقلي دلیل الله تعالی را نقل کړی دی له اسمانه نبی علیه السلام جبرائیل امین باندې راغلی و نبی علیه السلام د نبی علیه السلام تر موږ تاسو صحابه کرام را رسول دې ته نقلي دلیل وایي. یو انسان دی هغه لمونځ په کورو کې نه کوي دلی راځي مسجد ته راځي اوس لمونځ هر ځای کولی شي هغه وایي څه لمونځ په مسجد کوي په دې واسطه باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د الله په کور کې لمونځ کول دا د کور تر لمانځه په 80 درجو زیات بهتره ثواب لري. که څه هم له تا جمع تېري، که څه هم له تا جمع ته دغه څه وي چې ته دا فرض لمونځ و مسجد ته راورسې دغه نقلي دلیل وایي چې نبی علیه السلام حدیث دی. یو عقلي دلیل دی. عقلي ودغه وایي یو انسان هغه قرآن نه مني، حدیث نه مني، نبی علیه الصلاة والسلام اقوال افعال نه مني، هغه وایي وما ته په عقل باندې را تسلیموي چې دا واقعیتا داسې دی. دغه رقم سوالونه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې کېدل نبی علیه السلام به ډېرو ته پریشانه کېدل، ډېره بې خوا بدېدل. الله جل جلاله ته فرمایي ته مه پریشانه کېږه. دغسې حالات یو وخت د موسی علیه الصلاة والسلام باندې راغلی. موسی علیه الصلاة والسلام باندې څنګه حال راغلی یو مختصر په قرآن مجید کې راخستی.
هل اتاك حديث موسى آیات ته نه راغلی او واقعه د موسی علیه السلام کوم واقعه د موسی علیه السلام موسی علیه السلام تللی ولی حال ته یو علاقه یو کلی ولی په کلی کې یو مانده یو رود یو وادي ولا یو رود یو مانده چیرې اوبه بهیږي بیا وچ حال ته وادي طوا ورته ویل کېږي وادي طوا دا ځای نوم دی طوا وادي طوا ورته ویل کېږي هاته موسی علیه السلام هلته ولاړ ولی الله جل جلاله جبرائیل امین ته ویل چې اذهب الى فرعون انه طغى ته منډه کې موسی ته ولیدلې په وادي طوا کې ولاړې لاړ څه په منډه لاړ څه فرعون چې هغه سرکشي وکړه څنګه سرکشي وکړه دا سرکشي تور توای وعهديك الى ربك فتخشى زوتات اليار دروشم ده الله ورسول سيدا اليار بدروشم فتخشى الله جل جلاله بتاو بخش فتا بن رحم كرم اذهب الى فرعون انه طغى واسم موسى عليه الصلاه والسلام ستم لاړي فرعون ته ویل چې اے فرعون و بیرج خدای له قهر و بیرج خدای له غضب و بیرج دا کومه دعوت پورته کړل چې خدایم دا خبره مکو په دې خبرو باندې الله تعالی ډیر سخت پکړو پر تعالی سي موسی عليه السلام چې ستم دا خبره توکلې فرعون نقل دلیل نه منلې چې هغه ټینګ تورات ولې په تورات خبره نه منلې دا هغه نبی ورته جګدي د نبی خبره نه منلې ورته ویلې مال به عقل دلیل راکې چې زما عقل دا تسلیم کی چې خدای هم ستا او تو واقعتا د الله رسول موسی علیه السلام الله په خپل په قران پاک فرمای فاراه الايه الكبرى ثم عصى فاراه الايه الكبرى ثم عصى به عصى فلکړ باندې فاراه الايه الكبرى ورشکاره کې ډېر لوی غټ علامه غټ نشانه نشکاره کړي په غټ نشانه کې وداوله موسی علیه السلام په لاس کې ولا کړه ولا لکړه عصا هغه تول کېږي چې انسان په هغه لکړه باندې ځي هغه لکړه باندې زور نه کوي لکه شپانه خلک د کلي د بایبان خلک هغه په لاس یو لکړي یو خو زما استاد پنجرې چې لکړه په لاس په هغه کې زور کوي روان پر لکړه باندې خپل حرکت زور کوي یو لکړه بیا داسې سپنجره په خو طاقتور سپنجره سره وي په هغه باندې نزور کې نه چیز کې دغه په لاس کې نیولې اخستي دا د برکت لکړه ده دا برکت دا لکړه سنت ته دا نبی علیه السلام فرمایي چې د چا عمر 40 کال ته ورسیږي هغه د په خپل لاس کې لرګي لکړه ګرځي عصا ګرځي دا لکړه د لپډیرو کارو کې وځي د مار دشمن لړم بل هغه په والي سي دا لکړه د انسان حفاظت کې د غرزیدلې سي د خپل ځام بچوي هغه ټینګ کافران ډیر زیاتو چې کافر دی ولاړوي کافر به یو دم ور باندې راړي د برنه تورونه به چشو په خپل لکړه باندې به جنگونه کول او کومه لکړه چې انسان د سنت په نامه باندې واخی الله جل جلاله په لکړه کې به کرامات پیدا کړي انسان ته بیان غوري چې انسان منځ کې کنه کې روزه نه سکي نصیحت کې دا لکړه سنت په سنت کې الله جل جلاله کرامت خالی نه پیدا کړي په دا لکړه کې داسې کرامتونه پیدا کړي چې انسان ته رزق روزي هم پکې راځي د انسان برکت عمر هم پکې راځي انسان له بیماری ځم په خلاصيږي انسان چې یو شی باندې عمله کوي الله جل جلاله په ډېر غټ دفاع باندې یو انسان که په ماشین په کلاشینکوف په بل په غټ دفاع باندې د پانیس کولای مګر دغه د سنت په شبنه الله جل جلاله خاصیت پکې الله تعالی دفاع کوي نو بیا به دا رقم لکړه به ولا لکړه موسی علیه السلام ورته ویلې ورته فرعون ورته ویلې چې اے موسی ته ماته یو دا رقم بل علامه راشکاره کا یو دا رقم بل شی ماته راشکاره کا چې هغه علامه ستا او د نبوت د رسالت او د الله جل جلاله د وحدانیت نو بیا الله ورته ویلې چې اے موسی ته وګورځو خپل لکړه وګورځو خپل لکړه چې وګورځو میدان ته لوی غټ اجدها مارزن جوړ شولې ټول هغه مارونه لړمانه بلیا چې کوم کافرانو جوړ کړی وي هغه ټول وخل حسب کړ یوازې د ځان د بادشاہ پات یوازې د ځان بیرته خپل لکړه په لاس کې راوصله نو ډېر غټ علی عالمین سره کړي بیا هم کافر دغه مدار خور فرعون الله تعالی قهر په غضب نکلیو په قسمت نکلیو الله تعالی خپل قهر باندې وکي اوس مخته بیا الله نور په تفصیل بیانوي بیا الله په خپل قرآن پاک کې فرمایي
هل اتاك حديث موسى ايات تنظر غلي واقع موسى عليه السلام كم واقع موسى هغه واقع چې اذ ناداه رب بالواد المقدس طوا چې الله جل جلاله آل ورترک دی ولاړ په مقدس طوا کې ولاړ په وادي په غرود په مند په کلی په طوا کې دی ولاړ اذهب الله ورته اذهب تلار سه موسى الى فرعون وفرعون انه طغى بشک غسر کې شکړه ده فقل هل لك الى ان تزكى تور ته وای چې فرعون فقل هل لك بشک موسى پرتا باندې اعلان تزکه ست د پاکه د نسیات توکه دی ولار تراوله واهديك الى ربك فتخشى فتابن هدايت تستد لخدي لخبل رب زخوب وبره فاراه الايه الكبرى چې سټه مرشکاره کې موسی عليه السلام ډیر غټ علامه فاراه الايه الكبرى چې موسی عليه السلام غټ علامه مرشکاره کړي فكذب وعصى بیا فرعون تكذب وکلی وعصى مخزن واړه ویلې ولدا زنمنم دا جادو دی وعصى زن روان سي لاړې مخزن واړه شاته زن لاړې موسى عليه السلام دغه لکه معجزه لکه لاړې فكذب وعصى ثم ادبر يسعى بیا اعلان کې خلق الصلاه ټول داسې کوم غټ میدان ته سره وښتل فحشر فنادى دې ټول کې غټ میدان ته بیا غټ आवाज وکړي غټ आवाज وکړي فرعون بیا ویلې فقال انا ربكم الاعلى زستاج د ټول غټ لوی خدای يم کنه هغه خلق چې فرعون زبیردل اقول هو کتزمن لوی خدای هغه خلق چې فرعون نه بیردل هغه د خدای وحدانیت نه بیردل موسی علیه السلام رسالت په ځکه وي هغه ویل چې بالکل نه ملتانه بیرجو هغه انسانان چې د فرعون وکبر تغاړه کښې چې ته خدای هغه انسانان لاړ تر تیغ ووتل هغه انسانانو باندې سزا ووته فرعون پر هغه باندې ظلمونه وکړ داسې ظلمونه ور باندې وکړ داسې ظلمونه ور باندې وکړ چې بیا د ځمکې پر څا باندې ظلم به څوک پر چا باندې ونه کړي هغه انسانان چې هغه د فرعون ما تحت سول هغه ته ابدیان ورکړي ترکیان ورکړي هغه ته دنیا ورکړي هغه ته معیشت ورکړي ژوند زندگی ورکړي لوی لوړ محلات زندگی کاروبار تجارت ورته ورکړي وس الله فرمایي فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى زستاس ربي الاعلى لوی رب تدولي ويلكم فقران مجيك علماء كرام برمي فقال انا ربكم زستاس د ټول خدای سيسو الاعلى ولي علماء كرام برمي فرعون والله تسوال وكله والله تفزراس والاي خدايا په دې دنیا کې و ما ته خپل باچی ما خپل حق و ما ته په دې دنیا کې راک چې هغه دنیا کې زه تعالی په لاس درلم خدای چې تل ما سره څه کوي هغه کوم په دې دنیا کې زه کم کار کوم ته زما پناه کوي او زما ملاتړ وکړي زه له تا په هغه دنیا کې انعام نه غواړم ما په دې دنیا کې غټ باچاک الله ورته فرمایله چې بالکل دا پر ما باندې پر زما بنده کما زما عبادت کې نه کوي زما بنده کزما کو پر کې نه کوي زما بنده کزما خلاف دای کنه دی زبې د عزت خیال ساتم د رزق بن خیال ساتم د روزي به خیال ساتم د اولاد د قرباني د عرش به جلال حفاظت نو دو ویله فقال انا ربكم زستاس ټول خدایم کوم خدای هغه لوی خدای د الله جل جلاله په لو خدای باندې دعوا وکړه یو انسان وای زه سردار یم هغه انسانان ورته وای اسمه ده به ته سردار یا بس سردار بس ځه ما ماخدشس یو انسان وای زه د پلانې قوم سردار یم دعوا کې د قوم په سردار یم مثال داسې یو انسان وای زه دا وایم زه باچا یم د دغه ملک باچا یم انسانانو ما ته ټوله بس سمه ته باچا بس اوس خپل ژوند کوم دا جلا باچي ده یو انسان ولاړ سي د باچي پر د ملک د باچي پر کرسي باندې لوړ کښېني بیا دا وکړي چې زه باچا یم سیسو فرعون د خدای دا وکړه دا رقم دی چې انسان وایي زه خدای یم تورته بس سمه ده ته خدای ځه تا خپل خدای کوه لیونی شی له ځان لیونی جوړ کړی یا فرعون سر خلاص کړي کمان زه خدای خلک ما لیونی بولي لرم بس راسه دوی دا وکړه زه هغه خدای یم هغه لوی خدای د رب تعالی پر غټه باچي باندې دلالت وکړه پر غټه باچي دا وکړه
الله تعالی ورته ویلې چې سمه ده دا بچي ما تعالی د لوغټه بچي درکړې وڅ کولای څه کوای څه خو نه څه کوای نه روزه راوستل شي نه شپه راوستل شي نه ورځ راوستل شي نه میاس نه باران یو شی نه راوستل خالی ظلم نه کول بس انسان ولا لالیک انسانان پرید کې ژوندۍ چخه انسانان په ګرم اور کې ژوندۍ وسوځوا بدا دا ظلم نه بر باندې کو لکه حیوانات د مصر علماء کرام وايي هغه اته متعلی ډیر کړی د فرعون باره کې هغه وای داسې ظلمونه کړي چې په انسانانو په غرو ته وسه په غرو کې بلول ډبرې په کاټول بیا د انسانانو په زور باندې په کشول باندې دا ډبرې پر اورول خپل محل به په جوړول هغه ډبرې چې نن سبا مشنګری تکشین مشنګری ورته عاجز دي هغه ډبرې د انسانانو په زور جوړول دونه ظلمونه کړ دا په هغه چا کول چې کم چا د دوا خدای ته غاړه نه کښېږدله چې چا ورته کښېږدلم په هغه به ظلم هم کولی مګر دونه نه کولی چې پر هغه چا باندې کوم چا به قیدي و بیا الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي ان في ذلك لعبرة لمن يخشى فأخذه الله وقال أنا ربكم الأعلى زستاسلو خدايا من إذا إعلان وكله فأخذه الله نكال الآخرة الأولى الله تعالى بیا په آخرت کې د اداره کوم ولې په دنیا کې هم په قهر په غضب ولې په آخرت کې هم په قهر په غضب وس نکال ویل کیږي وچشته او آخرت والأولى وچشته ویل کیږي نکال ویل کیږي یو عذاب ته داسې عذاب چې هغه د بعد کې را روان نسل د انسانانو لپاره یو عبرت وګرځي مثال دا رقم یو انسان دی هغه انسان په یو شی باندې کار ولري الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عذاب دا الله جل جلاله په دوه قسمه دی یو عذاب دار کم داسې امتیان داسې قومونه په دنیا کې تیر شوي دي چې د خدای تعالی قهر غضب ور باندې را نازل کړي هغه ټول قوم غرق کې تباه او بربادي کړي بس دا ختم سي دا کیسه ورکه سي دا انسانان هم ورک سي دا مجلس ورک سي دا قوم دا کلی ټول شا ورک بعضې داسې عذابونه چې الله تعالی عبرت وګرځوي انسانانو لپاره هغه عذاب لکه د لوط علیه السلام قوم الله تعالی مځکه ورباندې سرک جبرائیل امین راغلی مځکې هغه ټوکړه سرک کړه چې کوم ځای کې د انسانان پراته ول مځکې سرک داسې وزره تر لاندې کې د مځکې تر بیخ تر اووه مځکې پورې بوت مځکې پورته تر اسمانې ورس بېرته راورسله الټه یې راګمته څه کړه دا داسې عذاب دی چې ورځ تر محشر ته شپېلې ویل کېږي دا خبره به هر انسان په خبر یو دا انسان په خوله کې وي داسې عذاب دوم هغه عذاب چې هغه نکال یعنی عبرت بل د عبرت عذاب هغه دغه دی فرعون الله جل جلاله سره له خپل قومه په اوبو ژوندي غرق داسې غرق چې لارې ورته جوړ کړي 12 لارې ورته جوړ کړي موسی علیه السلام 12 قوم د بني اسرائیل ورسره ول 12 خاندان لکه زموږ کې دا کاکړ دی دا سندرخیل دی دا ناصر دا پلانه کوم پلانه کوم داس 12 قوم ورسره بني اسرائیل خاندان 12 قوم موسی علیه السلام چې لکړه په سمندر کې اور 12 غټ غټ غلیانې جوړې سول او په ټول لارې سره ودل فرعونیان چې څه تسل الله جل جلاله د غلیارې
دا رقم ور باندې غرق تر نن پورې عبرت باندې ګرځول هغه سمندر تر نن پورې ولاړ تر نن پورې انسانان شتانه کې ګرځي مایانه کې ګرځي بشي کې ګرځي بشي غرق تباہ برباد او مسلمانان الله جل جلاله دای سلامت جن وکشل دا وبوله سمندر شاغه د پښو علماء کتابو کې راځي د اسو د پښو د شونګوري هغه لاندې بیخله نولند سوی دته چې معمولی پرش باران وسی معمولی اس د مرغسنه وخیزي نری باران وسی مزکل انداز پشم باران ورته وای پشم باران وسی د انسان کپړام لندیش د انسان کپړم ځکه پښک شه د پښې چپړه کېم لندیش دیوال هم باندې لږ خسرون چې انسان ته مدرک ورکیږي د باران سو ها د سمندر ما بینز الله جل جلاله د اداره کوم ځنوکشل د اسان او د شونګری پښې لا نشلند او فرعونان زنده کې غرق د فرعون دغه غرق دل دغه ول کې د عبرت غرق ده نام نشان ختم فرعونان نام نشان ختم یو شان صفات فرعونان دغه ول کې نقا د عبرت سزا بل عبرت سزا ورسو محشر وبیا الله تعالی څنګه د عبرت سزا ورکړي الله مو دې وساتي ورځ د محشر د عبرت سزا هغه بیا دا رقم سزا چې جهنميان به وایي وای خدای وای زما دغه سزا قبول دغه سزا مال مرکو اور به وایي واځه کراځي وای د جهنم اور په پناه غواړ وخدای و دغه انسانانو ته مامور نه کو په دغه اور کې زغر کړم اور بل اور پناه غواړ اور بل اور پناه غواړ د انسان قهر غضب دغه ټول کې الله تعالی فاخذ الله نكال الاخره والاولى الله جل جلاله په خپل عذاب په قهر باندې ویل کله عذاب دنیا په عذاب او آخرت په عذاب وس الله جل جلاله ده مخ پنځو قسمو وسط د خپل باسي کوي ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى بشک دا پنځه قسمونه دا د هغو چا د پاره چې هغه عبرت مني پنځه قسم هم د عبرت لپاره دي چې انسانان الله په خپل قسم نه بیا په یو ارنه په پنځه قسم بیا هغه واقعه ته بیانې چې په کوم واقعو کې الله تعالی په کوم خلق باندې قهر وورولې ان فی ذلک بشک په دغه شانو کې لعبرة عبرت لمن اغه چا د پاره یخشى شغله خدای بیریږي څوک چې له خدای نه بیریږي اگر سلوار وای چې عذاب دی قهر دی اور دی یو شی بنه نه غره کړ شوی غابه ترګی جداتی دی جبه یو خبره واسه نور مې الله تعالی مخ په قران پاک فرمایي انتم اشد خلقا ام السماء بناها اے انسانانو څوک ست تاسو دا رقم پتی کی څوک ست دا رقم پیدا کوون کی ام السماء بناها چې کلک اسمانونو ډیر سخت اسمانونو پیدا کی چې اسمان کې نه تاک راځي نه یو تر غلدي نه استنی ورغلي نه بشر ورغلي تنه پورې بچانی نه دي چې پلانې علاقې کې اسمان ونه چا کې وکړي خوش خراب اسمان د جوړېدلو الله په خپل په قران پاک فرمایي و انتم اشد آیت څوک صداره کوم انسانان چې هغه د خدای دعوا کوي د مزیک پر سر یا څوک صداره کوم انسانان چې هغه خدای هیر کی بیا د خدای په کارو کار لري ګور آیات بل کوم راو هغه څوک صداسي انسانان پته کی چې هغه الله هیر کی د الله په کارو بیا کار لري یو انسان وایي زه خدای نه یم د خدای دعوه نه کوم مسلمان یم انسان یم مگر کارونه بیا د خدای په کارو کار له د مځک پر سر ظلم کوي د مځک پر سر باندې ځان ته بادشاه وای د مځک پر سر بیا تر انسان بیا تر درځان بل زورور نه ویني هغه کار کوي چې هغه کار صرف په خدای پسې اړه ده هغه کار کوي چې هغه کار صرف له خدای سره خوند کې بل چا سره خوند کوي هغه کار کوي چې هغه کار صرف د خدای په وس کې د انسانانو په وس کې ذکر الله وای انتم اشد خلقا ام السماء بناها څوک صفات چې دا رقم څوک چې هغه دا رقم سخت او اسمانونه پیدا کی رفع سمكها فسواها بیا جوړ کی اسمانونه دا رقم بسوا بیا لوړی کی واعطش ليلها واخرج ضحاها بیا راوړي په اسمانو باندې بیا اول راوړي شپه بیا راوړي بیا ورځ ليلها وضحاها وسدت یو بل داس بل خبره پکې فلکیات
د اسمانونو د ستورو نن پلانې ورځ ده، نن د میاشتې پلانه ورځ ده، نن د میاشتې څومه ده، نن د میاشتې د خبرو ته فلکیات ویل کېږي. څه شو ډېر انسانان دا رقم وایي ورځ مخته ده که شپه مخته ده. په قرآن مجید کې په دغه آیات باندې ثابت دی. الله وایي واخرج لیلها واخرج ضحاها، زه اوله شپه راولم بیا ورځ راولم، یعنی اوله شپه مخته ده بیا ورځ مخته ده. څه شو اول حساب به د شپې کېږي، دوم حساب به د ورځې. بیا به انسان چې حساب کوي په حساب کې به بیا اکثره خلک وایي نن پلانې ورځ ده، حساب یې غلط راځي. داسې به وایي را روانه شپه د اومې روژې ده، دا اوه چې نه شپه تېره سوه دا د شپږمې روژې ده. شپې ته به حساب کواسه، که مو شپې ته حساب کولی بیا به تېره د کال معلومېږي د کال څو ورځې پر څو شپې پر تېر راځي. بیا به تاسو ته معلومېږي چې حساب څنګه دی، کتاب څنګه دی. نو الله وایي بیا څوک څه اوس بېرته قرآن مجید تفسیر ته راسه. الله اوس بېرته په قرآن مجید کې داسې وایي څوک څه پته سي چې هغه پر دغو اسمانو باندې لیلها واخرج ضحاها چې راوړي پر دې باندې ورځ او بیا پر دې باندې شپه راولي. د ورځ د شپې دغه اصولو څوک څه پته سي هغه انسانان چې هغه ځان د خدای ځمکې پر سر د خدای دعوه کړي، هغه انسانان چې هغه د خدای په کارو باندې کاله د چا په واسطه. اوس الله بیا مخته په خپله وایي والارض بعد ذلك دحاها، څوک څه پته رقم په تاسو کې دا رقم چې هغه بعد کې بیا مځکه بیا دا رقم خوراک مځکه دا رقم جوړه کړي نسته. بیا الله وایي څوک څه دا رقم اخرج منها ماءها ومرعاها، څوک څه په تاسو کې دا رقم چې هغه له دې مځکې څخه راوباسي اوبه او بیا شینګشتي اوبه له مځکې څخه راایستل. دا پخوا هغه ټینګ چې پیغمبر د خدای دې دنیا ته نو راغلی، له هغه ځایه مخته علما کرام فرمایي یو نکته پټه بیانه کړې، وایي کفارو به خصوصا د روم خلکو به ویلې، روم سکندر رومیانو به دا ویلې په خپلو منطقو کې چې اوبه دا له هوا سره تعلق لري، اوبه په هوا کې دي. څه شو الله په قرآن پاک کې فرمایي اوبه په دوه شانو، اوبه یو په مځکه کې دي دا وایي ماءها ومرعاها. زه اوبه هم مځکې ته اوبه هم په مځکې ته پیدا کړي انسانانو لپاره، بل په وریځو کې ما پیدا کړي. په دغه آیات کې د هغه د منطقیانو د فلاسفو رد جواب دی چې نسته ستاسو خبره غلطه. نن سبا ساینس یو دا روانه کړې ده، داسې مشینګري یې جوړه کړې چې هغه اوس کښېږي پر چت باندې هغه مشینګري اوبه درته جوړوي، بچه یې هغه بچه هغه اوبه هغه ټین جوړوي چې په اسمانو کې معمولي وریځ راشي، هغه وریځ راکش له وریځ اوبه راکش لسپري هوا اوبه نه راخیږي. دا یو زما ستا عرف دی دته چې اوس څه وخت بارانونه نه ول مخونه سپېره سول، لاسونه وچ سول، مرضي خوره سوه، شان خوره سوه، اوس که په هوا کې اوبه ولې نو بیا به دا شان نه وه. څه شو الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي اخرج منها ماءها ومرعاها، زه راباسم د مځکې څخه اوبه او شینګشتې، والجبال ارساها، بیا ما غرونه هم رایستلي دي مځکو باندې متاعا لکم ولانعامکم. دا ټول انعامات الله وایي دا ستاسو د انسانانو لپاره او د حیواناتو لپاره. متاعا لکم دا ستاسو دپاره انعام، ولانعامکم ستاسو د چرپایانو دپاره انعام. چرپایانو څخه مراد مطلق حیوان، که هغه حلال که مردار، ټول حیوانات. متاع لکم کې مراد یوازې ما او تا نه یو، کافران، هندوان، سیکان، مسلمان، ټول انسانان چې مراد د ټول انسانانو لپاره دا انعام راوستل، د ټولو حیوانات لپاره ما دا انعام راوستل. بیا الله په قرآن پاک کې فرمایي فاذا جاءت الطامة الكبرى، چې څه ټیم راشي هغه لویه غټه واقعه، هغه لویه غټه کیسه، په هغه ورځ باندې به انسان ته بیا لویه غټ غټ واقعې ورپېښېږي. اوس محترم دوستان په قرآن عظیم پاک کې له دې غټه تفسیره بعد له دونه تفسیره بعد یو دوې خبرې به انسانان په خپل ذهن کې کښېږدي. دغه دوې خبرې وما تا ته اوس الله تعالی په قرآن پاک کې په دوه درې وارې صراحتا وویل. اوله خبره انسان به الله جل جلاله چې پیدا کړی د مځکې پر سر باندې صرف په دې خبرې دپاره چې به زما عبادت کوي. څه شو دومه خبره
انسان الله پیدا کړی د مځکې په سر باندې صرف د دې خبرې دپاره چې زما عبادت کوم واک ستا دی که نه کوم واک ستا دی. دغه دوې خبرې و انسان ته په دې تفصیل کې راغلي په د قرآن مجید. که د عبادت کوئ الله وایي زما له دغو عذابونو دغو قهر خلاص یې کوم قهر غضب چې ما ته دا اوس ذکر کړی فرعون ولوی په نمرود و سمود په نورو کسانو بیان. که چیرې تا عبادت کولی په دا قهر غضب د به خلاص. که چیرې تا عبادت نه کولی بیا بېرته په دا رقم به یې لکه دغه انسانان. اوس د دغو خبرو څخه یو بله خبر انسان ته معلومې شي. عبادت دا صرف لمانځه و روزې و زکات و حج و د قرآن مجید تلاوت و نفل و تهجد دغه ته عبادت نه وایي. دغه ته صرف عبادت نه وایي. فرعون د موسی هره خبره منله، د موسی علیه السلام د هرې خبرې تعمیل یې کوله. په اخر کې چې څه ټیم دی د موسی علیه السلام چې الله ورولېږلی نو اذهب الی فرعون انه طغى لاړ شو فرعون ته سرکشي وکړه. څه ټیم ځای راغلی چې ده اعلان وکړی فقال انا ربکم الاعلی زه خدای یم د مځکې پر سر. نو اول کار یې دا شروع کړ ظلم یې شروع کړ. ظلم دا د انسان څخه ایمان ختموي. ظلم دا په انسان کې د ایمان متی ختموي. ظلم د انسان څخه د الله جل جلاله صفو د انسان لرې کوي. ظلم د انسان د الله له رحمت انسان لرې کوي. د خدای د قهر د غضب لارې دروازې پر ځان اخلاصي. اوس ظلم ویل کېږي و چېشته. ظلم صرف دته نه وایي چې په لارې کې ولې انسان رالی غاړې ځم پرېږدي دته ظلم وایي. ظلم په ډېرو طریقاتو باندې راځي. نافتور کې کمي کول، د انسانانو حق خوړل، د انسانانو مځکې او جایدادونه قبضه کول، انسانانو زړونه ازارول، د انسانانو اولادونه ازارول، د انسانانو مال ته تاوان رسول، د انسانانو باندې تهمت و غیبت و بدعت دا شان کول. یو انسان باندې ته تهمت وکړې دا هم ظلم دی. تا د په عزت کې قدر بې قدري راوسته. نو دغه شی دا انسان له ایمان خلاصي. انسان چې له ایمان خلاصي هغه به دا رقم د الله تعالی قهر غضب ورباندې راخلاصي. نو محترمو دوستان دغه یوه نکته په ځان کې خاص پیدا کړه. پیدا شوي الله د عبادت لپاره. عبادت په خپله خوشي به کوو چې څونه عبادت ستا د انسان په وس کې هغونه ذکر دی کوي هغونه عبادت کوي. پر ځان یې زور نه راولي چې روژه میاشت راله خامخا به زه لمونځ کوم. دغه لمونځ په تا په خلاص خوله کې هم فرض. دغه عبادت ذکر اذکار په تا په خلاص خوله کې هم به دا فرض. دا یوه خبره ده دونه کوه چې ته پکې قایم یې که خلاص خولې که روزه یې که روزه یې که غریب یې که مستانه یې که موړ یې که هر رقم. الله جل جلاله ستاسو ټول ته هدایت نصیب کړي. دعا وغواړئ من الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش الموحدين جعلنا واخذل الكفر واليهود والنصارى ومن والاه. اللهم شتت الشمل والله فريق جمع. اللهم دمر ديارهم. اللهم دمر أخبارهم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه. آمين يا رب العالمين برحمة. ربنا سامحك ما بين خلوز يعني مركزين. فيصير فوردك الله